دا د دهشتګردۍ خلاف جنګ زه پوښتنه کومه چې دا د دهشتګردۍ خلاف جنګ په سیالکوټ کې شوی دی، په ساهیوان کې شوی دی، که په باړه کې او په کمرخیلو کې او په زخخیلو کې او په تیرات کې او په باغ کې او په بازار کې شوی دی. دا خو په دې وطن باندې شوی دی. هغه قبایل چې تاسو یې کشمیر آزاد کړو، هغه قبایل چې په 1965 کې د هندوستان خلاف وجنګېدل، هغه قبایل چې په 1971 کې د وطن دفاع وکړه، هغه قبایل چې د 80 کاله داسې ستا دا قبلهیي سرحد بغیر د تنها نه د دشمن نه محفوظ وساته، دغه قبایلو ته تا څه بدله ورکړه؟ دغه قبایلو ته څه بدله ورکړه؟ نن د باقي پاکستان دپاره سیفیک دی او د قبایلو دپاره FCR دی. نن د باقي پاکستان دپاره اورنج لاین ټرین او میټرو ټرین دی او د قبایلو دپاره فوجي اپریشن دی. نن د باقي پاکستان دپاره سړک دی، بجلي ده او ترقي ده او زما دپاره چک پوسټونه دي او تالاشۍ دي او عزتي ده او تسجیل دی. دا د ظلم نظام او یاد کاله داسې هغه قبایلو سره چې هغه محب اسلام دي، هغه محب وطن دي، د دې خاورې دپاره د ټولو نه لویه قرباني د دې قبایلو ده. ریاست او سیاسي جماعتونو دې قبایلو سره دا ظلم کړی دی. قبایلو سره دا ظلم نور نه برداشت کوو، قبایلو سره دا جبر نور نه برداشت کوو. موږ به د قبایلو حق لرو او موږ به د قبایلو خلاف چې کوم ظلم کېږي د هغې خلاف به اواز اوچتو. ورونو دا د دهشتګردۍ خلاف جنګ کې باغونه وران شو، مارکیټونه وران شو، کاروبارونه ختم شو، هجرت خلکو وکړو، وینه خلکو توی کړله، کور مال اولاد هغه خلکو قربان کړو. نن که چېرې دا څوک وایي چې پاکستان دهشتګردۍ له شکست ورکړو، نو پاکستان دهشتګردۍ له شکست د قبایلو په قربانۍ باندې ورکړی دی. دهشتګردۍ له شکست دا قبایلو ورکړی دی. د قبایلو د قربانۍ د لاسه چې وینه ورکړله، هجرت یې وکړو، کور بار او مال قربان کړو او د دکان او د مارکیټ او د فصل او د باغ قرباني یې ورکړه. د هغې په بنیاد باندې نن پاکستان دهشتګردۍ له شکست ورکړو. د دې اعتراف پکار دی. قبایلو په سر باندې دا پګړۍ کېښودل پکار دي او قبایلو د دې قربانۍ ریاست پاکستان له اعتراف پکار دی. خو د بدقسمتۍ نه د دې اعتراف څوک نه کوي. نن زما د باغونو تلافي شوله، زما د مارکیټونو تلافي شوله، کم کم کورونه چې په 1 کروڑ روپو خلکو جوړ کړی و، په 2 لاکو په 3 لاکو روپو د هغې تعمیر نه کېږي. هغه تاوان چې زما د باغ وشو، زما د فصل وشو، زما د کور او د مارکیټ او د حجرې او د جومات او د مدرسې وشو، د هغې تلافي حکومت پاکستان ماته نه ده کړې. لہذا د دې تلافي مطالبه کول دا زما جایز حق دی، دا زما جایز حق دی. دا چې پوسټونو ته د سکیورټي ضرورت وي، نو دا سکیورټي خو د عوامو دپاره ده. نو دا چې پوسټونه د عوامو په مرضۍ باندې جرګه دې دا فیصله وکړي، د قوم مشران دې دا فیصله وکړي، منتخب نمایندګان دې دا فیصله وکړي، د سیاسي جماعتونو مشران او لیډران دې دا فیصله وکړي چې چیک پوسټونه به څومره وي. او زه نادره ته وایم، حکومت پاکستان ته وایم چې خدای نادره دا قبله درست نه کوئ. نادره پښتون قوم سره بالخصوص قبایلي ولس سره ظلم کوي او قبایلي عوام یې دیوال سره لګولی دی. د قبایلي عوام پاکستاني قومي شراحت هغه نادره ختم کړی دی. که نادره خپله قبله درسته نه کړله، موږ به د نادره د دفاترو ګیراو کوو او موږ داسې ادارې په خپلو خاورو کې نشو برداشت کولی.